چې جابر بن عبد الله پلار په احد کې شهید شو نو لونه وته پاتې شوې خویندې وته پاتې شوې نو دی غریب و تاسو ته ما وویل چې دې ټایم کې عزت ساتل ډېر ګران کار دی عزت ساتل ډېر ګران کار دی خویندې پاتې شوې نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې دی غریب دی نو په چل چل کې به ما سره امداد کو خو زه به یې په ځان پوهېږم نه دا اخري جمله د نبی علیه السلام یم بس بیا دعا کو و یو پیرا زه نبی علیه السلام سره چې د په سفر وم زما اوښه ډېره کمزورې وه ډېره کمزورې اوښه مې وه وایي حتی تر دې پورې چې اوښه مې بلکل بوډۍ شوې وه کمزورې وه وایي تر دې پورې چې پیغمبر زمانه سره د صحابو ډېر مخکې لاړ او زه په اوښه باندې په مزه مزه روان وم و چې شاته وکتل نبی علیه السلام سره د غریبانو هم دونه فکر و نبی علیه السلام سره د غریبانو دومره فکر و چې دا غریب دی په معاشره کې دا غریب شو مالی لحاظ سره پرېوته نن چې مالی لحاظ سره څوک پرېوځي الله دې معافي وکړي اول خو چې غریب شي نو لوی ارامي ته جوړ شي چې غریب شي نو لوی ارام ځکه الله یې وپېژني زما الفاظ سخت زما الفاظ دې په نورم په ګډوډو باندې سر شي نورم په بجای د دې چې دې هغه ذات ته متوجه شي نو دې په اوتو بوتو باندې سر شي زموږ معاشره کې و چې کله شاته وکتل زه نه ښکارېدم وی نبي علیه السلام خپل اس راته وکړو رامنډه یې کړه ما پسې چې ویې کتم زه په مزه مزه را روان وم نو نبي علیه السلام مبارک راته وایي جابره مونږ دې چا ته پرېښودو ته ولې مونږ سره یې نه لګي ما وایي د الله رسول زما د سره لګي خو دا اوښه رشیدلی د الله رسول اوښه رشیدلی وایي نبي علیه السلام مبارک سره یو چوکه وه نو هغه اوښې دی په دې سینه کې وردن نه کړه نو ما وی اول خو د نبوت لاسو د څه لاسو د نبوت لاسونو چې هغه یې پې وردن نه کړه چوکه وای هغه اوخه به اختیار منډه کړو قوت پکې پیدا شي زم قوت پکې څنګه پیدا کیږي شوق سره سبحان الله وای قوت په څنګه پیدا کیږي د پیغمبر دست ته ورسېد د ماما او د پیغمبر د لاسو کې کوم چوکه وا د هغه چوکې نسبت د پیغمبر د لاسو سره دی او د پیغمبر لاس ته د انسان د پیغمبر د وجود اطهار د وجود نبوت نه دی چې زماره قران کې تذکر وکړه چې لا اقسم بهذا البلد زب خرم قسم په انذر باندې چې د آدم علی السلام سره نسبت راغی ها محبوبه چې ته پیدا شې ما په ټول کائنات باندې قسم وخوړ چې ته پکې پیدا شې د ما محترم و چې کله هغه اوښ منډه کړه وایي زما اوښ دومره تیز چې د پیغمبر اثاریو ټول پات چې زه په مخ کې شم مخکې مې منډې والې وایي تر دې پورې چې نبي علیه السلام راپسې اس راتیز کړ نو ماته یې وایي ماته یې وایي جابره ولې زموږ له مخکې دی موږ دې چا ته پرېښودو ما وایي د الله رسول دا خیر هم ستاسو د طرفه مې شوی الله رسوله خیر هم ستاسو د طرفه مې شي تاسو تپوس هم کوئ الله رسوله زما اختیار کې نشته ستاسو چوکه جنګېدلی دی ځکه منډې وي حتی تر دې پورې پیسو ته مې سخت ضرورت و زما خویندو کپړې شلېدلې وې عورت یې ښکاره کېده پیسو ته مې ضرورت و پیسې لاس کې وې نه او د خدای په خدای کې دغه کمزورې اوښه وه وایي نبي علیه الصلات وسلام مبارک چې ورسېده وایي یو لار کې مې پړه وکړه ما ته یې وایي جابره دا اوښه راباندې خرڅه کړه دا اوښه راباندې خرڅه کړه ما ته د الله رسول د خدای په خدای کې دا یو خدای ما ته بس خرڅه کا ما د الله رسول خرڅه وکم او خرڅول څه شمه تاسو باندې خرڅول شمه تاسو له خرڅول شمه دا تاسو اوخه د تاسو مال له چې څنګه تاسو خخې والي زه ټول تاسو نه ما د الله رسول زما مور او پلار پتا باندې قربان څه توخه یادې کمه وس ورسه د ټول جهان ته لګې نه کما نبی رسول الله والسلام مبارک ورته فرمایي وي خیر ریټ وایا ریټ وایا پیغمبر ته اوس ریټ وي توجه واړه د الله رسول ریټ چته ویل شي زما په جبه باندې برټ څنګه ودی نبی رسول الله ته په زور وی ریټ و ځکه نبی رسول الله ته د هغه د غریبې پته و چې خوریانې په کور کې بې عورته شوي دي ګویا کپړې دومره شلېدلې د غریبې د عالمو کپړې دومره شلېدلې دي چې هغې کې د هغې عورت ښکاره کېده نن که د یو زنانه عورت ښکاره شو نو ته به ورته بیا په بد نظر باندې ګورې او که ستا د هغې نه هغې سره زما جانان محبوب خدا محمد رسول الله ته پته ولګېده چې خویندې بې پردې دي وایي قسم دې اوښه راباندې را خرڅه کړو د خرڅېدو خبر د الله رسول قسم دې کړی ټویل شم ها غریبي دومره ده چې د خویندو مې کپړې نشته ها غریبي دومره ده چې د خویندو مې کپړې نشته خو په تاسو اوښه نشم خرڅولی د الله رسول نشم نبي رسول الله ته په زور وي امر درته کوم ریټ ووایه د الله رسول زما دا اوښه خو دا د شپږو سوو که د شپږو زرو دینارو ده نو د دې ده نو نبی رسول الله مبارک دی ښه وایي دا خو به زه په 10,000 عالم شوق سره سبحان الله ووایه توجه غواړم ډېر اخري جمله دا خو به زه په 10,000 عالم د الله رسول قسم دی که دومره تر دې پورې نبی علیه الصلات والسلام مبارک ولې 10,000 درهمه یا دینار ورکړ دی ډېر خوشحاله چې 10,000 خو ډېر شي دي په دې دوغې کېږي او زما کورم پې ټیک کېږي چې کله ځای ته ورسېدم مدینې منورې ته ورسېد توجه غواړم نبی علیه السلام اواز وکړ جابر بن عبدالله ته اواز وکړه
جابر بن عبد الله چې راغی هغه اوخه دې څه کړه د الله رسول هلته مې تیاره کړې ده مهار مې ورته نوی واچو مهار مې زین مې پې د پاسه واچو اوخه مې ولامبوله بلکل مې فرش نوې کړه نبي علیه صلات وسلام مبارک وي اوخه راوله چې اوخه یې وله بوتله نوې زین ګویا هر څه یې پې اچولي اوخه بلکل نوې شوې وه یو خو سره د پیغمبر لاس لګېدلی چې کله یې وله اوخه ورکړه نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته جمله وفرمایه دا جابر بن عبدالله تېنه روان شه د الله رسول کور والله کپړې علم چې دې کله روان شو زما د پیغمبر د طرف نه جمله راغله جابر راشه و چې کله رالم جابر زه تا ته یو اوښه در تحفه کومه تا ته اوښه در کوم خو زما اوښه داسې نه ګورې تا ته به بوډۍ ښکاره کېږي لیکن اوس پکې طاقت پیدا شوی دی جوش پکې دی د نوجوانۍ زور دی پکې وجه دا ده چې د محمد رسول الله دست ورسره لګېدی د الله رسول دا اوښه خو ما په تاسو خرڅه کړې ده زما پیغمبر مهار ونیو په دست نبوت باندې جابر له لاسو کې ورکړ جابر دا اوښه ستا شوه ځکه ته مالم خویندو له وړې مال واله په دا اوښه باندې بار کا د خویندو دروازې ته وردننه کا جابر وی اوښه مې لیولې وه قسم دې چې تلم د سترګو نه مې رڼې رڼې اوښکې بهېدې محمد رسول الله ته مې کتل نبي علیه السلام ما ته کتل ما پیغمبر ته په شا شا کتل ما سترګو نه اوښکې بهېدې محمد رسول الله په چهرې انور باندې مسکا وه خندلې ما وی قربان تمام دنیا د محمد رسول الله نه قربان کم چې په سرزمین کائنات کې داسې انسان ما نه دی لیدلی چې ما سره امدادم وکړو زه یې ملامته نه کړم ټول شوق سره سبحان الله انا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.